امام زهری رحمت الله علیه امام زهری رحمت الله علیه فرمای وی زمانه را هغه زمانی خلیفه عبدالملک چې دا د هغه زمانی بادشاہ دی وی زمانه تپوس کو دا هر علاقه د محدث او د لوی عالم په باره کې وی ماته وی د عبدالملک ابن مروان وی چې امام زهری رحمه الله امام زهری رحمت الله علیه هغه شخصیت دی چې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د احادیث مبارکه مجموعه را جمع کوله چې دا زیر قرطاس شي دا کتابی شکل کې محفوظ شي نو چې کوم علماو ته ذمہواری حواله کړي وا نو یو محدث امام زهری رحمت الله علیه هغه امام زهری رحمت الله علیه ته عبدالملک ابن مروان وی اے امام زهری رحمه الله مکه مکرمه کې د ټول نه لوی عالم څوک دی امام زهری رحمت الله علیه ورته فرمای مکه مکرمه کې د ټول نه لوی عالم عطاء ابن ابي رباح رحمه الله دی عبدالملک ابن مروان ورته وای دا عطاء ابن رباح دا عجمی دی که دا عربی دی امام زهری رحمت الله علیه ورته فرمای حضرت دا عجمی دی او په مکه مکرمه کې د دنه لوی عالم بل نشتا عبدالملک ابن مروان ورته وای دا دومره عزت د څنګه حاصل شو چې دی د عربو په وطن کې په مکه مکرمه کې د عربو علماو د پاسه لوی عالم دی دومره معزز او مکرم ولې ګرځیدل دی عبدالملک ابن مروان ته امام زهری رحمت الله علیه په جواب کې وای د الله رب العالمین د کتاب او د احادیث مبارکه او خدمت دومره ډیر کړي دي چې الله پاک دل دومره زیات عزت ور کړی دی بیا عبدالملک ابن مروان امام زهری رحمت الله علیه ته فرمای وای په یمن کې د ټولو نه لوی عالم څوک دی امام زهری رحمت الله علیه ورته فرمای په یمن کې د ټولو نه لوی عالم طاووس ابن کیسان رحمت الله علیه دی عبدالملک ابن مروان بیا تپوس کی طاووس ابن کیسان عربی دی که عجمی دی امام زهری رحمت الله علیه جواب ورکی حضرت دا عجمی دی آزاد کرده غلام دی او په دغه علاقه د ټول لوی عالم طاووس ابن کیسان دی عبدالملک ابن مروان تپوس کی دا دومره اعزاز او عزت ولې حاصل شدتا چې د یمن غوندې علاقه کې یو عجمی نسل سره هغه خلکو دومره معزز او لوی عالم ګرځیدل دي امام زهری رحمت الله علیه جواب کې فرمای حضرت د الله رب العالمین د کتاب او د حدیث مبارکه او خدمت دومره ډیر کړي دي الله ورله دومره لوی عزت ورکړي چې عجمی نسل دی آزاد کرده غلام دی او د عربو په وطن باندې په هغه علاقه د ټول لوی امام ګرځیدل دي عبدالملک ابن مروان بیا تپوس کی امام زهری نا الکوی په شام کې د ټول لوی عالم څوک دی امام زهری رحمت الله علیه فرمای حضرت په شام کې د ټول لوی عالم مکحول رحمه الله دی بادشاہ تپوس کی عربی دی که عجمی دی امام زهری جواب ورکی عجبی النسل دی بیا بادشاہ تپوس کی دومره عزت ولې میلاو شو هغه حضرت د قرآن او سنت دومره خدمت کړي چې الله عزت ورکو چې د شام په علاقه د ټول علماو نه لوی امام مکحول رحمت الله علیه دی بیا عبدالملک ابن مروان بیا تپوس کوي اے امام زهری رحمت الله علیه دا راته وایه په مصر باندې د ټول نه لوی عالم څوک دی چې د مصر په وطن کې او لوی عالمي امام زهری رحمت الله علیه جواب ورکړي حضرت زید رحمه الله دا په مصر کې د ټول لوی عالم دی بادشاہ تپوس کی عربی دی که عجمی دی امام زهری جواب ورکی حضرت عجمی دی او عزت ولې میلاو شو عزت د قرآن او د سنت په خدمت باندې میلاو شوی دی بادشاہ بیا تپوس کوي خراسان کې د ټول لوی عالم څوک دی امام زهری رحمت الله علیه جواب ورکړي په خراسان کې د ټول لوی عالم ضحاک ابن مزاحم رحمه الله دی بادشاہوی دا دومره لوی عزت ولې میلاو شو امام زهری رحمت الله علیه فرمایي د قرآن او د حدیث په خدمت میلاو شو ابن مروان
داسې اوږده ساه واغسته او بیا تپوسو کو اے امام زهري په کوفه کې څوک لوی عالم دی؟ امام زهري رحمت الله علیه وته فرمای کوفه کې ابراهیم نخعی رحمت الله علیه د ټولو لوی عالم دی. بادشاہ وی اے امام زهري دا عربي دی کدا عجمی دی؟ امام زهري رحمت الله علیه فرمای بادشاہ ابراهیم نخعی دا عربي دی، دا باقی چې څومره دي دا ټول عجم دي. ابراهیم نخعی رحمت الله علیه دا عربي دی. بادشاہ ورتوی امام زهري کتا دام ویلې وی چې دا عجمی دي نو زما رب بچاو دل ولی دا قرآن او سنت لاول مونږ تراغلی عرب ہوتا او دا عجم خلق قرآن او سنت ذکر او زمون په وطن کې معزز او زمون امامان ګرځیدلی دي نو ماته پدی باندې انتهایی افسوس او خفګان رااله. نو که آخری جواب ماته دا میلاو شوی چې ابراهیم نخعی عجمی دی نو امام زهري زما رب بچاو دل. شکر دې چې زمون په عربو کې خو یو امام موجود دی. اوس دې عجم ته الله پاک عزت ولې ورکو؟ دا عزت زکه میلاو شو چې قرآن او سنت ته خپل ځان ورکړ. دا الله رب العالمین کتاب ته او د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرامین ته خپل وختونه ورکړو. الله پاک دومره لوی اعزاز ورکو چې د عربو په وطنونو کې امامان الله پاک وګرځول.